ورور درځي دی هغه د مهنت ګټه کوي او دوی وایي چې موږ له دومره پیسې راکړي نو موږ سره خو دومره نشته دی چې موږ دوی له دومره پیسې ورکړو موږ له انصاف پکار دی موږ له انصاف راکوي زما د ورور واده هر څه تیار وو او هر څه کینسل شو زمونږه دوی ډېر زورور خلک دي دوی ځان سره ایس ایچ او ډي ایس پي 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 دوی ټول ځان سره ملاو کړي دي هغوی له دوی پیسې ورکوي د هغوی خوله بنده شي او په موږ باندې کیس بیا ډېر زیات مضبوط شي او جنې د مور پلار سره ده پټکلې ده پیسې ورکې جنې شته چې जिन्होंने हमें टाइम दिया आज हम इंसाफ के लिए आए अपने भाइयों के लिए जो 7 माह से बेकसूर जेल में बैठे हुए हैं कोई सुनने वाला नहीं है हमारे कारोबार ख़राब है हमारे वालिदैन बीमार हैं उनकी याद में रोते रहते हैं आज हमें इंसाफ चाहिए हमारी शादियां रुक गई हमारे भाइयों का सब कुछ तैयार था ऐसा कोई नहीं करता हमें प्लीज़ इंसाफ दें फ़कीराबाद के SHO कामरान मरवत से हमने अपील की थी रिक्वेस्ट उनको हमने केस में डाला था वो इन लड़की वालों के साथ मिले हुए हैं उन्होंने बहुत भारी रकम उनसे ली और उन्हीं का साथ देते हमारे साथ कोई नहीं है हमसे बेहिसाब पैसे लेते गए मगर हमारी किसी ने नहीं सुनी हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की मेरा भाई उसामा इनके हस्बैंड उस्मान और अनस के घर वाले आए हैं कि मुझे हमें इंसाफ चाहिए हमें इंसाफ चाहिए ته وی جنۍ یو ده د درې کورنو هلکان پکې څنګه پولیس نیولي دا بس پیسو دپاره که نه جوټه مقدمه ده د دروغو هغوی دا خیر چې دا شریف خلک دی بدې کې پولیس 21 هلکان اوچت کړي وو د هغو نه پیسې واخیستې او بقیه د 3 هلکان چې کم دي دا د مالی دي کتونکو کاشف عارف یم پېښور پریس کلب کې موجود یم دلته یوې کورنۍ خپل فریاد راوړی د پېښور فقیرآباد سیمې اوسېدونکي چې د 3 کورنو 3 ځوانان غیب دي په څه وجه غیب دي خپل تعارف وکړئ او دغه ځوانان چې کوم دي تاسو دا تصویر نیولی دا ولې غیب دي او د څومره مودې نه غیب अस्सलाम वालेकुम زما نوم مناهل دی اور دا زما ورور اسامه دی و میاشتې وشوې دی غایب جیل کې بې قصور پروت دی په دې الزام دی چې دی جینۍ اغوا کړې ده او جینۍ موږ سره نه ده دا چې د چا جینۍ ده د چا لور ده هغه خپل مور پلار سره ده دی پټه کړې ده او موږ نه ښه هیوي ډیمانډ غواړي د پیسو زما SHO کامران مروت چې د DSP دی ټول دی سره ملاو شوي دي موږ سره یو هم تعاون نه کوي و میاشتو چې موږ د جیل چکر وهو زموږ څوک هم نوري زموږ انصاف پکار دی موږ له انصاف راکوي زموږ روریان بېګناه دي دی پرېږدئ که نه دی سره نور څوک یو اسامه بل دا ملګري دي که ګاونډیان او جی مرګري هم دي او ګاونډیان هم دي فرینډز دي که نه یو بل سره جو اسامه ملک عثمان دی دواړه فرینډز دي بس دی دواړه ګیر دي او دی سره یو بل هم دی انس هغوی 3 ماڼه بې قصور دي که دا راته ووایي دغه کم خلکو سره چې ستاسو کیس دی دا څومره زورور دي چې پولیس هم ستاسو خبره نه اوري او عدالت ته هم تاسو تللی نو ستاسو خبره نه اورېدل کېږي دی ډېر زورور خلک دي دی ځان سره SHO DSP PP دی ټول ځان سره ملاو کړي دي هغوی له دی پیسې ورکوي د هغوی خوله بنده شي او په موږ باندې کیس بیا ډېر زیات مضبوط شي نو تاسو وایئ چې موږ مطلب سفید پوش خلک یو نو موږ به څه کوو دی د 3 کروڑ 4 کروڑ ډیمانډ کوي نو موږ دی له چرته نه ورکو دی ډیمانډ زما ورور درځي دی هغه د مهنت ګټه کوي او دی وایي چې موږ له دومره پیسې راکړي نو موږ سره خو دومره نشته دی چې موږ دی له دومره پیسې ورکو موږ له انصاف پکار دی موږ له انصاف راکوي زما د ورور واده هر څه تیار وو او هر څه کینسل شو زمونږه دا نقصان به موږ له څوک ورکوي زما ابو بیمار دی هغه و میاشتو چې یو خپې سره په دکان کې ولاړو هغه بیمار شو دا به څوک کوي هر څه موږ دپاره تاسو ووایئ دی تاسو په پریس کانفرنس کې دا خبره مو وکړه چې موږ نه د نور چا په ذریعه د پیسو ډیمانډ نو دا هم درنه دی نور خلکو ته وایي چې موږ له پیسې راکوي نو موږ خو وایو چې دی کینی فیصله وکړي موږ دام تیار یو چې زه دی له به ورکړو چې زموږ هلکان بهر راشي خو دی نه مني که نه دی نه مني مطالبه به د چا نه کوئ منګیتره ده د دې هر څه تیار وو که نه هر څه پاتې شو
مطالبه به د چا نه کوئ؟ زمونږ وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور نه درخواست دی چې موږ له انصاف راکړي، بس نور. کتونکو د دغه کورنۍ یو بل غړی را سره موجود دی، دې سره خبرې اترې کوو. ډېره مننه. ټول ناول خپل تعارف وکړئ، د کوم ځای نه مو فریاد راوړی دی او دغه پوره کیسه راته بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بشیر احمد دی، زه د انس تره یم او موږ د فخر آباد اوسېدونکي یو. دا اووه میاشتې دا واقعه شوه مخکې په 5 بجې جینۍ تللې وه، د هغې ویډیو موجود ده چې د کوم ځای نه تللې ده، د پلار روبرو تللې وه او په 7 بجې هلکان تاڼۍ ته پخپله موږ ورکلي دي او بس د هغې نه پس 2 ورځې پولیس ویل موږ تفتیش کوو، الله به خیر کړي. په 3 ورځ باندې موږ باندې جعلي مقدمه دره شوه. مقدمه دره شوه، هلکان بس 7 ورځې ریمانډ واغستو. 18 سالو ماشومان دي، 3 واړه، انس، عثمان، اسامه، 18 سالو دي. په هغو باندې ریمانډ واغستلی شو، بیا جیل ته شو. جیل نه بیا یو عدالت کې سیشن کورټ کې کیس خارج شو، بیا لوور کورټ کې او بیا های کورټ کې خارج شو. بیا موږ له یو بروکر را پیدا شو، د هغې مرید حسین نوم دی، مرید حسین نوم یادوي، خپل نوم یې دی، او افضال نوم یې، 2 نومونه دي. هغه موږ له راغی، هغو موږ له 2 کروړو روپو مطالبه وکړه د پیسو. ما ورته وویل چې موږ سره پیسې نشته دی، موږ شریف خلک یو، برای مهرباني دا مسله ختمه کړئ. هغې ما ته دا هم وویل چې تاسو په عدالتونو کې په تاڼو کې ځان مه ستړی کوئ، زموږ ډېر بره اپروچ دی او دا کش کم دی د افضال احمد، دا اهل تشی دی. دا خبره شوه. بله خبره دا ده چې موږ سپریم کورټ ته اوس کیس لاړ داخل شوی دی. سپریم کورټ کې دې تاریخ کې 28 تاریخ باندې جج ورته وویل چې تاسو جینۍ برآمد کړئ. ایس ایچ او ته وویل، ایس پي ته وویلو او بله پیشې کې ایس ایس پي راغوښتی دی. ویې ویل که تاسو برآمد نه کړه نو بیا به زه کې پي کې جي پي راغواړم. لحاظه زموږ دا درخواست دی وزیر اعلی صاحب ته او آی جي پي ته چې دا مسله دې ختمه کړي. دا د 3 کورونو د 3 خاندانونو مسله ده او غټه مسله ده، دا دې ختمه شي زر ته زر. یو راپور دی پولیس ته، راپور دی په پولیس ورکړي چې زموږ کیس هم ختم شي، هلکان هم بازیاب شي او جینۍ د مور پلار سره ده، پټکلې ده. پیسې ورکې جینۍ شته، چې پیسې نه ورکې بیا پیسې نشته دی. بله ورځ موږ خپل ترو خپل دغه باندې موږ چاپه وواله. پولیس چې رابطه وشوه، پولیس 1 غنټه پس رالل. غنټه پس چې رالل جینۍ زموږ مخامخ کور ته ننوته. موږ ولیده، موږ یې چوکیداري کوله. چې پولیس رالل غنټه پس موږ ته ویل تاسو ځئ، موږ معلومات کوو، برآمد کوو. بس یو 15 منټه پس رالل، ویل چې جینۍ نشته دی. پته نه لګي کوم ځای نه وترنګونه وشو، بله نه وترنګونه وشو چې بس دې ځای نه ځئ. موږ ته ویل ځئ. موږ خپل زنانه راوستې، موږ ویل چې دا ورسره وردن نه کوي، زموږ تسلي وشي. ویل چې نه، دا موږ نه پرېږدو، ځئ. بس دا واقعه ده او دا حالات دي او باقي قصه غلط طرف ته روانه ده. که دا راته وایي جینۍ یو ده، د 3 کورنو هلکان پکې څنګه پولیس نیولي؟ دا بس پیسو دپاره که نه، جوټه مقدمه ده د دروغو. هغوی دا خیر چې دا شریف خلک دی، بدې کې پولیس 21 هلکان اوچت کړي وو. د هغو نه پیسې واغستې او بقیه دا 3 هلکان چې کوم دي دا د مالی دي. دا یې سوچ وکړو چې دا خو به شریف خلک دی، راشه دا به تنکو دو به موږ له راشي، موږ له به پیسې راکړي. او دې نه مخکې مطلب یو کیسونه میسونه کلي، خو بس هغې خپل کار دی. برای موږ د وزیر اعلی صاحب نه انصاف غواړو، او که انصاف نه بیا موږ په خپله د انصاف څه لاره ګورو. صحیح شو، مننه.